ورور څه به وایې کومې مسایل دي درته؟ یا دلته خو جي د روډونو ډېرې غټې مسلې دي او بل دا سیلابونه راځي او دا ځمکې وړي او دا پروټکشن وال دلته نشته. دا تقریبا تاسو ته زه اوس هغه ځمکه وښیم نو زمونږ تقریبا 4 جریبه ځمکه وړې ده او دې کې بار بار مونږ د زمونږ چې کوم علاقې یم پیرې هغه له مونږ تللي یو څو پیرې او هغه وایي یاره بس وي پنډ راسره نشته. حالانکه د دې مونږ سره واده کړی و په 2022 کې یا اوس ریسنټلی چې کوم سیلاب راغلی و هغوی راغلي و دلته اریګیشن چې څونه ډپارټمنټ و د هغوی دغه ټولو سره راغلي و او هغوی دا ویلي و چې یاره دا پروټکشن وال دي دا به تاسو ته کېږي خو اوسه پورې لاسې نشته جي نو. لکه 4 جریبې صرف ستاسو یوړه نورو خلکو به څونه وړي؟ یاره دا خو جي په سوونو ځمکې دی جي دا که زه تاسو ته وښیم هغه دغه چې ښکاري دا سیند هغه ځای کې و او دا لږ لږ وړي دا لږ لږ وړي او د خلکو د دنیا تباهي یې وکړه دا ځمکه یې ټولې یوړې او مونږ اوس هم دا مطالبه کوو چې یاره دوی مونږ له دا پروټکشن وال چې دی دا وکړي. مونږ پر علاقه زیات تر کار چې کړی دی هغه عوامي نیشنل پارټۍ کړی دی چې کوم دا روډونه دي تاسو را سکولونه وینئ او چې یو سړي دا سوچ کوي چې زه قید 804 را خلاصوم نو هغه د دې روډونو د دې شیزونو د دې هغه فکر نه کوي. اوس دا زمیندار خلک دي دا غریبانان په قید 804 باندې څه کوي؟ دا خو غواړي چې یاره زه زمیندار یم ما لوبه راوله دا پروټکشن وال راته وکړه څه کاشکارۍ څیزونه چې دا خلکو کې په 14 کالو کې لبخند وایي دي څه وکړل هېڅ یې نه دي